الرحمن الرحیم د ګورنمنټ ډیګري کالج د پرنسپل صاحب سره موجود دي. د هغوی سره د سکالرشپ په باره باندې خبرې کوو چې هغوی څه رایې ده په دې اړه. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سر د دې کالج سټوډنټان بار بار پرنس کانفرنس هم کوي او سټرایک هم کوي وخت په وخت باندې. د سکالرشپ مسله د څه کال سکالرشپ دوی ته ولې نه میلاویږي سر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما تر معلومات مخه زه خپل هم د دې کالج سټوډنټ پاتې شوم. دا کالج په 1974 کې جوړ شوی دی. کله نه چې دا کالج جوړ شوی دی نو د هغې نه هر کال زمونږ حکومت د قبایلي علاقو طالب العلمانو ته سکالرشپ ورکوي چې دا شان د خپل ضروریات پوره کړي. چونکې زمونږ د ارباب اقتدار په علم کې دا خبره چې قبایلي خلک ډېر غریبانان دي. او اوس په تازه حواله سره که زه ریفرنس درکم نو دا اوسنی چې کوم کلین اپریشن د دهشتګردو خلاف وشو نو په هغې کې هم ډېر زیات دا خلک سفر شو. نو خلک غریبانان دي او هغوی ته سخت کال چې کوم دی د نور کال په شان نه، ځکه چې تاسو ته مې عرض وکړ چې هر کال به موږ ته سکالرشپ میلاوېده، موږ به د هلکانو ته ورکاوه. سخت کال د دوی سکالرشپ نه دی راغلی او په دغه سلسله کې د هلکان پریشانه هم دي. دوی زما سره هم څو ملاقاتونه کړي دي. دوی د ډپټي کمشنر صاحب باجوړ سره ملاقاتونه کړي، د ډي پي او صاحب باجوړ سره ملاقاتونه کړي. دوی د عوامي نمایندګانو جناب ګلداد خان صاحب سره، ګلظفر خان صاحب سره، دغه رنګې د صوبایي اسمبلی ممبرانو انور زیب خان وغیره سره ملاقاتونه کړي دي. د دې نه علاوه دوی ښکته هم تللی دي. د جناب سیکرټري صاحب خیبر پښتونخوا د تعلیم سره هم د دوی ملاقات شوی دی. د طالب العلمانو د یو وفد د مشیر تعلیم صاحب سره هم ملاقات شوی دی. د زمونږ د طالب العلمانو د یو وفد د ډایرکټر هایر ایجوکیشن سره هم په دې سلسله کې ملاقات شوی دی. خو تر اوسه پورې لا موږ ته سکالرشپ نه دی راغلی. که زه درته ووایم نو ما خپل هوم ورک مکمل کړی دی. ما بینک چیکس هم تیار ساتلی دي. ما چې کومه پروفارما باندې موږ دې ته سکالرشپ ورکو هغه هم تیار دي. خو تر دې وخته پورې دلته سکالرشپ نه دی راغلی. دا هلکانو کې بیچیني او په دې وجه باندې هم دا چې زموږ سره په ګاونډ کې کالج اف منیجمنټ ساینسز دی نو هغې ته سکالرشپ ورکړی شوی دی او دوی ته نه دی ورکړی شوی دی. نو دغه په دې کې زیاته بیچیني پیدا کړې. سر دغه وخت کې خبره ګډ کومه چې کامرس کالج والا ته میلاویږي او دلته نه دی میلاو شوی. سر د دې په وجوهات سره صرف دغه راته لږ کنفرم کړئ. نو وجوهات خو زه نشم ویلی چې څه وجوهات به خو به هر صورت د زمونږ او د هغوی انتظامي سټرکچر جدا دی، ډایرکټر جدا دی وغیره جدا دي او هغې ته هم د دغه سکالرشپ چې کوم دی موږ ته براتلو د سیفران نه د وزارت نه هغه به د فاټا سیکرټریټ ته راتلو. فاټا سیکرټریټ به فردر زمونږ د فاټا ایجوکیشن ډایرکټر ته هغه کاو. هغوی به بیا پولیټیکل ایجنټس ته دغه کاو او پولیټیکل ایجنټس به بیا موږ ته جدا جدا چیکونه رالیږل. نو د هغوی ما تپوس کړی دی چې داسې ولې ده. نو هغوی چېرې زمونږ ستاسو نه هغه جدا دی نو موږ ته خو راغلی دی. بله خبره دا مې چې د هغوی تعداد زمونږ په نسبت باندې لږ کم وي. که څوک دا خبره وایي چې یاره موږ په وخت باندې نو موږ هر څه په وخت باندې لیږلي دي او فارمونه هم سبمیټ کړي دي. بیا ما هغه پرسو کړي هم دي. زمونږ د ډپټي کمشنر عملي چې کوم دی د هغوی خپله هم یو ایجوکیشن ډپارټمنټ کار کوي. هغوی هم ښه په وخت باندې مخکې د هلکانو د سکالرشپ فارمونه لیږلي دي. خو د بده مرغه تر اوسه پورې زموږ سکالرشپ د هلکانو نه دی راغلی. نو په هلکانو کې بیچیني ده. سر داسې څه امید شته ده چې نږدې ورځو کې یا سکالرشپ وشي؟ انشاءالله العزیز زه پر امید یم چې دا خبره زمونږ مشرانو ته رسېدلې ده. سیکرټري صاحب ته هم رسېدلې ده، مشیر تعلیم صاحب ته هم رسېدلې ده، ډایرکټر هایر ایجوکیشن ته هم رسېدلې ده، ډپټي کمشنر صاحب پکې په خپل هم ټلیفونونه های اپسه کړي دي، ډي پي او صاحب پکې هم کړي دي. نو زه خوشبین یم انشاءالله العزیز پر امید یم چې ډېر زر به سکالرشپ ریلیز شي او موږ به دوی ته سکالرشپ انشاءالله ورکړو. تھینک یو سر، ټایم راکولو شکریه.